بسم الله الرحمن الرحيم شرح العقائد النسفية درس نمبر 37 یعنی 37. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم عليه. ولنا تحقيقا أن نجزم بالضرورة بثبوت بعض الأشياء بالعيان وبعضها بالبيان وإلزاما. مخکې تاسو ته ما وضاحت کړیو چې یو دلیل الزامی دی یو دلیل تحقیقی دی. دلیل تحقیقی عبارت دی دغه دلیل نه چې دغه مقدمات نفس الامری وی، قطعی وی، یقینی وی، د واقع مطابق وي. دې تسوي دلیل تحقیقی دغه دلیل ته وی چې دغه مقدمات سوي قطعی وي، نفس الامری وي، واقعي وي، مطابق د واقع سره. دغه ته وی دلیل تحقیقی. یو دلیل الزامی دی. دلیل الزامی هغه ته وی چې دغه مقدمات مسلم عند الخصم ولو که صدق پکینی ولو که مطابق د واقع نوی خو مسلم عند الخصم دی ته دلیل الزامی. په خبره باندې پوه شوي. ما تاسو ته دا مارس کړو چې ګوره یو دلیل دی چې هغه مرکب وي د مقدماتو نه، اصل کې د قضایاو نه، خو د قضایاو ته مقدمات د دلیل وي. کما درته ویلو چې حجت او قیاس دا مرادف د دلیل دی، دا مرکب د سنۍ د قضایاو نه وي، د قضایاو ته مناطقه مقدمات د قیاس وي. ما درته ویلو دا کنه، یا بیا مې دا وضاحت هم درته کړیو چې قیاس دا په دوه قسمه دي. یو ته وی قیاس اقترانی، دویم ته وی قیاس استثنایی. قیاس اقترانی دا جوړیږي مرکب کیږي د قضایو حملیو نه. یو قضیه ته ورکه صغرا وی، بلی قضیه ته ورکی کبرا وی. او قیاس اقترانی منتج چې ګرځيږي، منتج نتیجه د هنده نتیجه ورکوونکې چې ګرځيږي چې د نتیجه ورکوي، نو منتج بصيغه اسم الفاعل هغه وخت کې ګرځيږي چې کله اسقاط د حد اوسط تنوش. او تاسو تمام مثال پیش کړو. العالم حادث دا دعوه شو لأنه متغیر دا صغرا دا پارا دا کبرا سهلة الوصول. وكل متغیر حادث حادث سطور کی متغیر شو. صغرام بدیهی دا کبرام بدیهی دا. ٹھیک دا اسقاط دا حادثتو کا قیاس اقترانی و دی منتج. فالعالم حادث دا نتیجه شوا. ہمارا تحویلو چې دا شکل اول لی، او شکل اول کی ایجاب د صغرا کلیت د کبرا دا شرط وی. تاسی پیگی کنا لکا اما دا تعرضو کو چې صغرام بدیهی دا کبرام بدیهی دا. صغرا بدیهی دا کنا دا لأنه متغیر، عالم کی تغییر رازی کنا رازی، پرون سنگا و نن سنگا دی، سباب سنگی، انتقال ورکی من حال الى حال آخر رازی کا نہ رازی. او ہر متغیر حادث دے بدیہی دا کا نہ دا کبرا. ولی حادث مسبوق بالعدم تا نو ایسا، مسبوق بالعدم تا ہوئی کنا. نو چی مسبوق بالعدم شو دا اس دا کم حالت چی دا حاصل لے دا ورطا مخ کنو تغییر دے کنا، متغیر حادثی کنا. و جمعوت اسقاط دا حادثتو کو نتیجه لاستسراغا چې عالم حادث دی. دا قیاس اقترانی شو. یو قیاس استثنایی دی
چې دا مرکب وي د قضیتینو نه، دې کوم قضایا راځي، خو یو قضیه وضعیه او بل قضیه رفعیه، او نتیجه پدې کې چې راځي نو هغه په استثناء سره حاصلېږي. تاسو پوه شئ کنه، اولی قضیه ته ورکه مقدم وای، دیمه قضیه ته ورکه تالی وای، ورسېدلې که استثناء راغلی و د عین مقدم نه، نتیجه به عین تالی ورکي، او که استثناء راغلی و د نقیص د مقدم نه، نتیجه به د نقیص د تالی نه ورکي. ته مې دا کیسې کړې وې کنه وې کړې، تاسو به شریعت تهذیب دې ټولو کې دا ویلي، ان كانت الشمس طالعه فالنهار موجود، ویلم دې کنه دې ویل. نو دلته دې فرمایي ولنا زمون د پارا په اثبات د خپل دعوه کې چې موږ مخکې دعوه کې خودلا چې حقایق د اشیاء ثابت دي او علم په حقایق د اشیاء متحقق دي، زمون د پاره په اثبات دغه دعوه کې تحقیقاً یو تحقیق دی، تحقیقی دلیل مونږ لرو چې دغه مقدمات مطابق د واقعي دي. ان نجزم مونږ ګوره دا یقین ساتو، مونږ جزم کو ادراک کو بالضروره قطعی طور باندې، مونږ ادراک کو قطعی طور باندې په ثبوت د بعضی شی بالعیان پسترګو باندې ګورو. یاد څه وایا چې قطعی طور باندې مونږه جزم ساتو په ثبوت د بعضی شی بالبداحت، بدیهی طور باندې قطعیت په ثبوت د بعضی شی مونږ ته حاصل لې. سترګې ګورو چې هغه غړای دی، دا پکې دی، دا دیوال دی، دا چھت دی، دا میز دی، دا کتاب دی، دا مایک دی، دا لوډ سپیکر دی، دا ټوپه دی، دا پټکی. دا مقدمات د واقعیت مطابق دي، او بعضها همغه یقین ساتو په ثبوت د بعضی اشیاء بالبیان، په فکر او نظر سره، استدلال سره. بعضی بدیهی طور باندې موږ ته معلوم دي، او بعضی نظر او فکر سره د غیره بعضی اشیاء ثبوت هغه موږ ته حاصل دي. وګوره دا د کوم دلیل مقدمات چې یقیني وي او قطعي وي او واقعي وي او نفس الامر وي، هغه ته دلیل تحقیقي وي. نو ځکه وي چې ولنا تحقیقا په اثبات د خپل دعوه کې زمونږ د پاره یو غو دلیل تحقیقي دی، و الزامنا، او د اثبات د خپل دعوه د پاره زمون سره یو دلیل الزامی مشته، او هغه دا چې تاسو نفي د اشیاء څه کوي سوفسطیت وي، هغه د اشیاء نفي کوي کنه ثبوت نه مني. نو که نفي د اشیاء متحقق شي، خدا خو یو شی دی کنه، تا کوم باقي قول کو د باران نه تختیدم او د ناویل نه مشپه شو. والزاما انه ان لم يتحقق، كمتحقق نبي نفي د اشیاء نو فقط ثبتن بیا خو اشیاء ثابت شو، یا زمون دعوه ثابت شو. او ان تحقق او دا تاسو جوای چې د نفي د اشیاء قایل یي، کدا نفي د اشیاء متحقق او موجود شي، نو دا نفي خو یو حقیقت د حقایق نه دی کنه، دا کوم یو حقیقت د حقایق نه دی کنه. دا زی بتاله په دغه ځکه امکان درکې ها، تاسو چې درته وی چې دلیل په مثبتی په نافی نه، نو سوفسطیه بچیا ورته وی چې دا شرقایت نه دی ویلې،
تا ته صرف د اثبات یو حقیقت ښکاریږي او نفي تا ته حقیقت نه ښکاریږي. ته چې د یو شي نفي کې دا نفي یو حقیقت د حقایقو نه دی، په دې هم دلیل وي. باری تعالی قران کریم کې د ځان نه نفي د ولد او د صاحب او د شریک کړی دا او دلایل په ویلي دي. الله سره بل الہ شته، بل شریک شته نشته دی. او دلیل په خدای تعالی وی کنه وی لو کان فیهما الها. په نفي د شریک باری تعالی دلیل مو د نفي د پارم دلیل درکارو پکاري. تبداتی په غوږ کې دی چې دا صرف اثبات د پاره بدلایل وی او نفي د پاره دلیل نه، دا ته په کم ټنګ کې پروتي. تا ته چا مناظر ویلې؟ تا رشیدیه ویلې؟ قران کریم کې موږ درته ډیر اشیاء خایو چې داغي نفي الله العالمین د ځان نه کړي او دلیل په ویلې دي. په نافیم دلیل وی. حکم ستوي نسبت امرن الى امر آخر ایجابا او سلبا. دا چې سلب کې تا حکم نه دی لګولې، تا ته مثبت مدعی ښکاری ګنافي تا ته مدعی نه ښکاری. ولکه په نشولې دا څوک چې درته وی چې دلایل ستا په ذمه دي ته مثبتې او زه نافیم په ما دلیل نشته، نو دغه د ګوشتو بچی ته وي چې قران کریم کې باری تعالی نه نفي د شریک هم راغلی دا په دې نفي د شریک دلایل هم بیان شوی. چا درته ویلي چې دلیل په نفي نه وي؟ دا سوفسطای چې نفي د شیو کوي شرقید مولا نه دی ویلي چې دا شیا و خالی نه وي، یا به نفي متحقق وي یا به نه وي. که نفي متحقق نه غو زمونږه مدعا ثابت شو، او کنه تاسو نفي کوي کدا نفي د شی متحقق شي او رشیا ثبوت او دا وجود د شی منفي شي، نو دا نفي دا کوم یو حقیقت د حقایق نه دی کنه. ولکه په نشولې لکونه د وجه د کېدو د نفي نه چې دام نوع د حکم نه ده او سلبن کې راځي کنه راځي. وان شئت قلت ایکاعا وانتزاعا. مرقاتم ویلې کنه حکم نسبت امرن الى امرن ایجابا او سلبا، یا کستا خوغي تعبیر داسې وک او آیا چې ایکاعا او انتزاعا. نو ولدا نفي دا نوع د حکم نشو، انتزاع پکې نه راځي ولې سلب پکې نه راځي. نو دا نفي دا شی ولدا یو حقیقت د حقایق نه دی اصل ولې نه دی. نو کنه فی د شی متحقق شي نو فقط ثبت شیء من الحقائق. نو بیا خو یو شی د حقایق نه چې نفي ده دام یو حقیقت دی کنه. یو شی خو د ثابت شو کنه، ته خو قایل د سلب کلی سالبه کلی دی پیش کوله یسو فستای تا خو وی چې د سره حقایق د یو شی ثابت نه دی، د یو شی حقیقت دیم نه منلو. او دې ځکه دا نفي دا خو یو شی دی دام یو حقیقت دی چې دا متحقق شو ایجابي جزئی راغی. نو سالبه کلیه دی منقوزه شو که منقوزه نشو؟ نقیص د سالبه کلیه موجبه جزئیه ده. نو په دې سره ستا سالبه کلیه منقوزه شو، نفي چې یو شی دی دا خو متحقق شو، نو فقط ثبت نو فلم يصح. نو صحیح نشو نفي د ثبوت د شیو علی الاطلاق. دا ته سالبه کلیه دی او چې د سره یو شیم ثابت نه دی دا وی او بیا دا کدا ستا دا خبره داستان نفي متحقق شینو دا خو یو شی دی کنه، دا خو یو شی دی کنه. او که متحقق نشي نو زموږ دا ثابت شو، دا الزامي جواب دی. دا خو خصم ته مسلمه ده کنه، هغه ته خدا مسلمه ده چې زمان نفي متحقق ده هوایي شی معنی دی جنگولې چې کوم دی خو داوه د نفي د ثبوت د شی کوي کنه. هغه ته خدا مسلمه ده چې او د اوس مقدمات مسلم عند الخصم دي، دا دلیل الزامي شو کنه. ولکه تاسو پوه شئ ولا يخفى او پټ دی نیوی انه انما يتم چې دا خبره تماميږي علی العنادیه، صرف عنادیه فرقه باندې بګورې دا دلیل باغی ته پیش اتمام د حجت الزام به عنادیه فرقه باندې راشي چې هغه بالکل وایا د بیخ نفي د شیو کې منکر دي دا غي ته پیش کا.
ونه رسیدي اسو کې چې د اعتقاد او د ذهن تابع غني او اسو چې ورکه شک کوي لادریه دي نو دا دلیل پاغي الزام نشي جوړې دي د اتمام حجت او الزام پچا دي فین دي ولا يخفى پټدینوي انه شان دي چې دا دلیل انما يتم تمامي کې دا دلیل على العناديه فخلاف دینه دي فرقه قالوا اے مزدیزی کې ودروي ا چټیانه ختم شي ان شاء الله سبحانه وتعالى کې خمزیدار روان درس وایو ها سپوشي خو به یې کنه شق ومني پاتې زي الله خوشحال کلام صلی الله